که د یو سړي په غاښ کې غوښه ونښته او بیا دو په ژبې باندې د غوښه رازاده کړله او بیا یې وخوړله، نو په دې سره روژه ماتیږي او که نه ماتیږي. نو دا کومه غوښه چې ده وخوړله او تیره یې کړله، نو که چېرې دغه غوښه دا د چڼې برابر وه یا د هغې نه زیاته وه، نو په دې سره روژه ماتیږي. مطلب دا دی د سړي په غاښ کې غوښه نښتې وه او ده بیا په ژبې سره رازاده کړله او تیره یې کړله، نو که چېرې دغه د چڼې نه زیاته وه یا د چڼې برابر وه، نو په دې سره روژه ماتیږي. او که د دې نه کمه وه، نو بیا په دې سره روژه نه ماتیږي. خو البته که داسې یې وکړلو چې دغه غوښه ده راوباستله، د خولې نه رابار کړله او بیا یې خولې ته ور واچوله، نو چې کله دې د خولې نه رابار کړله او بیا یې ور واچوله واپس خولې ته، نو اوس که لږه وي که ډېره وي، دې سره به روژه ماتیږي. دویمه مسله دا ده الټو سره روژه ماتیږي او که نه ماتیږي. مطلب دا دی که یو سړي په روژه کې الټې وکړلې، نو اوس د دې دا روژه ماتیږي او که نه ماتیږي. په دې کې د علماو ډېر زیات تفصیل دی، خو راجح قول دا دی چې که چېرته چا قصدن الټې وکړلې، که چا قصدن الټې وکړلې او په ډکه خوله باندې الټې وکړلې، نو د دې انسان روژه دا ماتیږي. قصدن مطلب دا دی لکه یو کسو دو ګوته دننه کړله او تالوله یې وړله او په دې سره دو الټې وکړلې، نو که قصدن وي او په ډکه خوله باندې وي، نو دې سره د روژه دا ماته شوله. او که چېرې قصدن نه وي، بې اختیاره چاله الټې ورلې او ده الټې وکړلې، لکه بالفرض یو کس دی بیمار دی او ده روژه نیولې او بې اختیاره د الټې وکړلې، یا دغه شان نارینه ده یا زنانه ده خو بې اختیاره دې الټې وکړلې په روژه کې، نو اوسو په دې سره روژه نه ماتیږي. خو که قصدن چا کړي وي، نو قصدن الټې کولو سره روژه ماتیږي. دغه شان بعض د په انسانو خولې د هغه ترخي غونته کې اوبه راشي، نو خو که چېرې دغه ترخي اوبو هغه رڼۍ غونته کې اوبه وي، زیړې غونته کې، که دغه اوبه د چا خولې له رالي او دې انسان واپس دا تېرې کړلې، نو اوس دې سره د انسان روژه دا خرابیږي. په دې وجه باندې دغه ترخي اوبو که د انسان خولې له رالي، نو بیا له تېرول نه دي په کار، بلکې دا فوراً راویستل په کار دي. بلو یو ښځه ده، اوسو هغه کور کې پخلی کوي، ترکاري پخوي، نو آیا اوس دا ترکاري دا سکلی شي که نه شي سکلی؟ مطلب د دې ترکارۍ دا مالګه دا چک کولی شي او که نه شي چک کولی؟ نو په دې کې علماو دا خبره لیکلې ده چې که چېرې د دې ښځې دا خاوند دا بدمزاجه و او ډېر زیات سخت و معمولي خبره باندې دا ښځه بې عزته کوله او سخت و، نو بیا د دې ښځې دپاره دا جایز دي چې دا پر سالن کې مالګه چک کي، خو په شرط د دې چې ګورې دا به تیری نو، صرف باسې وسکي او واپس به توکي. او که چېرې د دې ښځې دا خاوند بدمزاجه نه و ښه و، نو بیا علما لیکي چې اوس د دې ښځې دپاره په هیڅ صورت کې هم سکل نشته، ځکه که مالګه پکې کمه وي بیا خو پکې بیا وروسته هم اچولی شي. نو لحاظه په دې کې دا صورت دی که چېرې خاوند د دې ښځې بدمزاجه و او ښځه بې عزته کوله یا یې واله، نو بیا علما د دې اجازت ورکوي چې صرف به وسکي، تیری به نه واپس به توکي هغه. او که چېرې خاوند بدمزاجه نه و، نو بیا په هیڅ صورت کې د دې ښځې دپاره سکل دا نشته.